زمونږ دا ټول پټی چې په تار کې راغی نو دا خو زموږ د کورونو ځای دی دلته که موږ آبادي بیا څنګه کوو سیند دونه دی چې هغه اوبو متاثره کړلی جو په هغه طرف ته لاړ شي نو په دې کې د دو سره سراسر ظلم دی زیاتی دی د عمل به دا چې زمونږ لاس او د دوی ګریوان دا به یې ادا وکړو یو مړی شو دی بل به رانه کوي چې موږ بل وژنو خپل وس پکاوه چې مړه شو خبره ختمه شي نو مړه خو بیا څه نشي کولی الرحمن الرحیم زما نوم دی واجد الرحمن د بانډۍ اوسېدونکی یم او دا پټی دی نو دلته کې بجلۍ والا راغلي او زمونږ دا سوړې وښکلي او دلته کې دا نشانونه یې ښودي نو موږ به دا سوړې بندې کړو نو دې نشانو ته تاسو وګورئ چې دا نشانونه څنګه وښکلي او دا یې څنګه وښکلي او د هغه ځین چې دا تار راخوشه شي نو د هغه ځین اخیستنه راشي دې ځله به راشي دې ځین چې راشي نو په هغه طرف به لاړ شي زمونږ دا ټول پټی چې په تار کې راغی نو دا خو زموږ د کورونو ځای دی دلته که موږ آبادي بیا څنګه کوو آبادي خو دې لاندې نه کېږي او دا 1,32,000 لینډ دی نو کوزم تقریبا دا 10 کناله ځمکه ده نو په دې کې هم تار لاړ او په بره پکې هم لاړ بره پکې بیا هم آبادي نه کوي کوز پکې هم نه کېږي دا لینډ چېرته روان دی دا پورې مټې طرف ته جورې طرف ته روان دی هلته کې د علمګنج نه هم لینډ اخیستلی کېږي او د دې په کرم ډېر نه هم لینډ اخیستی کېږي خو دوی د هغه طرف نه اخلي او په دې طرف باندې چې په قصد باندې راغلي او زموږ د ځمکې چې دا خرابۍ لګه استاد اوس مین مطالبه څه ده زموږ مین مطالبه ده چې موږ ډي سي ته او وزیر اعلی ته او وزیر اعظم ته دا درخواست کوو چې زموږ سره انصاف وشي او په انصاف په طور باندې که لینډ بیا زموږ سره په هغې کې انصاف وشي زموږ ټول پټی پکې رانه شي څه تارونه په اخوا طرف راشي څه په دې بل طرف راشي زموږ دا مطالبه ده یا الرحمن الرحیم زما نوم یې رحیم شاه دی زه د بانډۍ کلي اوسېدونکی یم په ګاشکوټ کې زموږ دا ځمکه ده موږ په ناخبرۍ کې موږ خبر نه وو او دا واوډا والا راغلي دلې دا کندې مندې وهلې حق دا و چې موږ له دې ځای حقدار وو د خپلې ځمکې حقدار وو چې موږ باندې تپوس شوی وی نو دوی د پورې د مټې د سیند نه د جورې نه لینډ را روان کړی دی چې په دغه سره تعلق ساتو په سیدایي په PC1 باندې کرم ډېری او دور را روان کړی دی چې هغې کې بااثره شخصیات مخې ته راتله نو د هغو نه یې دغه که او شاید داسې راکوږ کړی دی په موږ پسې راوست او د دې وجې نه بلها ورځې موږ دا ځای هم وساته چې د هغې خفخان او د دې د وجې نه په 20 تاریخ باندې پکې زموږ هغه اتره هم د دې د وجې نه هارټ اټیک شو نو موږ به اثره خلکو ته وایو چې د دې حرکت نه دې قلار شي او یا د دې وابډا مرسته نه کوي که خون خرابه وشوه نوره نو دا به له دوی ذمواري موږ رد عمل به دا چې زموږ لاس او د دوی ګریوان دا به ادا به پکې وشي یو مړی شو دی بل به رانه کوي چې موږ بل وژنو موږ به هم وژني بیا خامخا نو موږ دا سوال کوو چې دې حرکت نه دې قلار شي نور او خپل PC1 په خپل سیده لینډ بیایي السلام علیکم د ټول نه مخکې زه ستاسو د میډیا شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت خراب کو او دلته رالی د دې اجزانانو تپوس وکړو داسې کار دی زه د بانډۍ اوسېدونکی یم عظمت خان نوم مې دی دا مې د ماما زامن دی یو 15 ورځې مخکې زموږ هغه ماما چې و هغه د دې د وجې نه ورته هارټ اټیک وشو او په حق ورسېد الله دې د خاورو سره وبخي په دې کې نور اجزانان هم دي او دا اجزانان هم دي د سراسر زیاتی دا دی چې دا ځمکه تاسو اینئ په دو باندې دا 32,000 لینډ سراسر په دو راتین کو الان کې دا هغه پیسون چې دی په هغه سراسر سیده هغه کراس کو څه معززه کسانو د وجې نه او په دې طرف په دو راتاو کو دې له کراس ورکو دا په سیدایي کې رانغی من حکومت وخت دا درخواست کو چې د دو سره د ظلم نه کیږي ولې دا اجزانان دي دا د دو د کور ځمکه ده نو په دې کې خو دا لینډ چې په دو راغی دا خو دونه های لینډ دی چې د دې لاندې نه دو کرونده کولی شي نه دې کور جوړولی شي او دا د خدای تعالی اجزانان دي د دو بل څه سره نشته دقه ځای دی په دې کې به کور جوړوي اوس ولم را روان دي ګڼ رونه دي نن پکې کور جوړی خو څه سره نشته چې کور جوړ کړي نو د دو سره د انصاف وکړی شي دا د انصاف حکومت دی د انصاف چغې وباسي دوله پکار دی چې انصاف وشي حالانکه هغه ځای کې بره په دا لینډ چې راغلی نو دا سیند ته کوز شوی دی نو د هغه ځای نه د لینډ والي دا کمې ستنې چې خرابېږي په دو باندې یوه ستنه هم اضافي نه راځي بره دې لاړ شي د هغه سیند نه د لینډ والي حالانکه په سیند کې هم د دې اجزانانو خلکو ځمکې دي خو سیند دونه دی چې هغه اوبو متاثره کړلی جو په هغه طرف ته لاړ شي نو په دې کې د دو سره سراسر ظلم دی زیاتی دی دا سراسر صرف د دو ځمکه وهي د نورو اجزانانو ځمکې هم وهي خو هغه کراس وهي د دو چې دي کومه چې د پټي د کورونو ځمکه ده نو په دې کې نه بیا کور جوړیږي
نه پکې زراعت کیږي، هیڅ پکې هم نه کیږي. زما نوم ثناء الله دی، د ګاشکړو اوسېدونکی یم. د میډیا والا ډېر زیاته شکریه ده کوم چې ما له د یو څو خبرو مقرره کړه. زما حکومت دا خواست دی چې دوی چې کم لینډ شروع کړلی باماخیله کې چې کم ګریډ دی هغې ته مخامخ چې کم کلی دی او یا دا تارونه په هغه طرف باندې هم راغلي که نه د هغه ځینې خپل کلیکشن والي خپل ګریډ ته په لنډو باندې او د ګاشکوټ په کلي کې چې کم لینډ روان کړلی او کوز باماخیل ته بیایي په دې باندې ذاتي د حکومت خرچه خپله هم ډېره ده په سیدایي کې به لاړ شي او که هغه نه کوي هغه هم زموږ وروڼه دي د خوځخیلې په خوړ باندې روان شي سیند ته د اړتاو کې د سیند نه دې په خپل لاړ شي خپل کار دې وکړي اجتماعي کار د موږ د اجتماعي کار دغه نه کوو چې دا نه کېږي خو دا لږ ځای دا لږ موږ په اصلي ځمکه دی او په اصلي څه ده د سواد ځمکې نشته خو د کور ځمکې دي موږ سره د کور نه بې کوره کوئ او په د پټو په من باندې لینډ آن کړلی نو حکومت ته خواست کوو چې د خوځخیل په خوړ باندې کته ټانک ته کوز کړي او ستن بیا هغه لینډ په دغه باندې روان کړي په سیند باندې او خپل ګیټ ته خپل تار ورسوي موږ خو چې ژوندي خپل وس پکوو چې مړه شو بیا به خبره ختمه شي نو خو بیا څه نشي کولی کومه ډي سي صاحب زه اپیل کوم عاجزانه لیول باندې چې د کوم نقشه چې دا په کوم طریقه باندې چې دا شعر روان دی زموږ سره ذاتي زیاتې کېږي په کومه نقشه چې ته هغه نقشې باندې په خپله نظر وکړه یا په خپله ته جي راشه ته د دې علاقې مشر او زموږ سره چې کوم ظلم کېږي نو له دې هغه دغه کمی ته پوره کړه چې موږ ته حق میلاو شي او موږ غریبانان یو چاته په بېوسه سړی په هغه باندې دا دغه راځي دا زور راځي نو یوې غاړه ته رانه په پیپونو کې وهي په بله غاړه په روډونو کې وهي په بله غاړه دغه تره مې چې دی نو هغه ته هټ اټیک وشو دی خبرخان نه نو دغه یوازې د دومره پیټه په موږ باندې نه دی په کار موږ له راوړو لکه څنګه چې دغه یو دغه پکې روغ شو د غم خبره روغه شوه کېدی شي په دې چې بیا روغه شي نو موږ سوال کوو چې موږ بل هم بچ شي د داسې حالات نه او موږ هم بچ شو نور زموږ ته نقصان ونه رسېږي او ته په دغه نقشه باندې ته په خپله غور وکړه چې په درې چې درې ستنې ورته لګي په سیدایي کې هغه یې نه دغه کوي خو چې موږ عاجزانانو په موږ پسې دومره راکاږئ زموږ سره ډېر ظلم دی موږ اپیل کوو چې ته انصاف زموږ سره ستا ډډې نه وشي